وقال الذين كفروا او الى خلق كافرون لرسلهم قل پیغمبران تعالی نخرجنكم خام خاب باس من تاسو من ارضنا تخرج مكنا او لتعودن يا بتاسو خام خارو في ملتنا زمن بدين کی فاوحى اليهم فوحي يكرم بيتا رب وحي يقول دوی ربهم رب دوی لنهلكن الظالمين چې موږ ضرور هلاک کړو ظالمان ولا نسكننكم الارض موږ ضرور آباد کړو تاسو پس مګي من بعدهم پس دوینا ذالک دا هغه چا د پاره ذالک لمن دا هغه چا د پاره خاف مقام چې یریږي دو زما د وړاندې وخاف وعید او یریږي زما د وعدینا مخکې آیت مبارکو کې د حضرات انبیاء کرام تذکرہ الله جل شانه فرمایي اجمالا حضرت موسی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام او حضرت هود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام او د دې تذکری مقصد د قران کریم چې کوم مخاطبین د مکی خلق او بیا دغه نه بعد قیامت پورې راتلونکي خلق دي هغه ته د انبیاء کرام او کارگزاري بیانول مقصود دي حضرات انبیاء کرام رال او د خلق ته وي چې د الله تبارک وتعالى د ذات مبارک شک او شبهه مکوي هغه پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکې دي الله جل شانه دا غواړي چې تاسو ځان ته رغوبلي تاسو ګناهونه تاسو ته معاف کړي پاکیزه خپل ژوند درکړي خو دې کفارو طرفنا دا اعتراض په پیغمبرانو باندې وشو چې تاسو هم زموږ په شانتي انسانان دي تاسو کې تاسو خصوصیت نشته چې هغه موږ اوچته نعوذ بالله باوجود د دې نه چې هر یو پیغمبر د خپل وخت مطابق معجزات ډېر زیات معجزات ښکاره کړي دي تر دې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی سره په معجزه وا قران عظیم الشان په شانتي یو زنده او جاوید معجزات د دې مخ ته موجود چې ټول عرب یو ځای شو د دې قران مجید یو آیت مثال پیش کول عاجز شو د دې نبی معجزه څه کې دي بیا د نبی اسلام مبارک صلیح کاله ژوند هغه په خپل ذات کې معجزه وا خو دوی اصلي د حسد او د عناد او د بغض او د ضد په بنیاد باندې انکار کو نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې انبیاء کرام ورته په جواب کې وي چې موږ تاسو د خوخي مطابق معجزات نه پیش کوو تاسو د خوخي مطابق دلایل نه پیش کوو او تاسو کوم تکلیف چې موږ را رسوي موږ په هغه باندې صبر کوو الله تبارک وتعالى په ذات باندې موږ توکل کوو او یو مؤمن لپاره پکار چې الله جل شانه په ذات باندې توکل وکړي نو په جواب کې کفار او مشرکین او پیغمبران له څه جواب ورکړو نه کوم آیتونو مبارکه د باقي کې دا ذکر دي کافرانو او توي پیغمبرانو ته چې خامخا به موږ تاسو د خپل خور نه وباسو جلاوطن کوم یا دا چې تاسو زمونږه مذهب او زمونږه چې کوم کفر او شرک دي دا اختیار کړئ واپس زموږ ملت ته راشي الله تبارک وتعالى پیغمبرانو ته وحی فرمایي چې ضرور به موږ د ظالمان هلاکو او تاسو ته په دې ځمکه باندې به حکومت درکو او په دې ځمکه باندې به اختیار درکو تاسو ته د دې نه بعد دا هغه خلکو د پاره چې کوم د رب العالمین مخ ته د درېدونه او یریږي الله جل شانه د وعدینا او یریږي یو طرف ته د کفارو د پاره یو زجر دی یو زورنه ده توبیخ دی او د کفارو په جواب باندې پیغمبرانو ته چې موږ تاسو د دې ځمکې نه لري کوو او یا دا چې تاسو واپس کفر او شرک کې اختیار حالانکه انبیاء کرام پیدایشي تور باندې هغه د شرک او د کفر نه پاک پیغمبران پیدا کېدو سره چې هغه معصوم دي د هر قسمه شرک نه کفر نه زنا نه او فحش کارونو ګناهونو نه الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو حفاظت کړی انبیاء کرام معصوم دي معصوم معنا دا ده چې الله تبارک وتعالى ګناهونو ته وایي چې زما دي محبوب پیغمبر زما دي محبوب بنده ته نه نزدیکی او د انبیاء کرامو مبارک د الله تبارک وتعالى د حکم ګناهونو ته یو ګناه هم او ته نزدیکی او دا شان دي حدیث پاک کې راځي الله تبارک وتعالى چې کله یو بنده سره محبت وساتي نو داغه ګناهونو داس حفاظت کوي نبی رسول الله مبارک فرمایي سره چې تاسو د خپل د مریض حفاظت د بیمار حفاظت د ابو نه کوي چې کله هغه پر ابو تکلیف ده الله تبارک وتعالى هغه ته مخنور کوي د ګناه داسې ماحول کې ساتي داسې مجلس کې ساتي داسې خلکو سره ساتي چې د ګناه مخنه ملایي نو د ګناه مقدم ملاویدل دا د الله رب العالمین یو ډېر نعمت دی دی وجنه یو د الله ولی یو بزرګ فرمایي چې زما کم یو شپه هغه د ګناه نه بغیر تیر شي نو زه داسې ګڼم چې دا شپه زما د یو پیغمبر په صحبت کې تیر شو دا غي وجه دا بیانې چې د پیغمبر د صحبت او د پیغمبر د مجلس فضیلت دی وجه نه چې انسان د ګناه نه بچ پاک صاف وي او د اعضاء او جوارح د ګناهونو پاک وي ذکر فکر کوي نو فرمایي چې زما کم یو شپه د ګناهونو بغیر تیر شي نو ماته داسې ښکار کې دا شپه زما د یو پیغمبر په صحبت کې تیر شو او چې موږ تاسو ګورو چې نن د مسلمانانو اکثریت دغه زموږ استادو خلوتونه زموږ استادو تنهایاني هغه په ګناهونو کې ککړ دي مختلفې فتنې دي هر طرف ته د فحاشۍ او عریانۍ د انټرنیټ د دې د وجه نه زموږ استادو چې کوم هغه مخصوص لمحات دي خلوت او تنهایي مواقع دي چې پاکي کې بنده د الله ذکر یو د الله جل شانه په حضور کې وجاړي
د الله جل شانه سره راز او نیاز وکړي د الله جل شانه سره خبرې اترې وکړي نو هغه مجلسونه هم زموږ استاد چې هغه ګنده شي هغه هم چې دغه انټرنیټ او دغه موبایل او دغه فحاشي هغه د الله ذکر دغه غزي ونیو نو څومره د افسوس مقام دی حتی الامکان خپل هم کوشش وکړ دي خپل کورونو کې هم د دې مذاکره وکړ دي چې بل خصوص د شپې او د کېدو په وخت کې سهار را پاسېدو په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د مرګ د یاد دهاني ترغیب راکړی دی اللهم بسمك اموت واحيا الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور او د کېدو په وخت کې هم را پاسېدو په وخت کې هم د مرګ مراقبه او مذاکره وکړ دي او هغه موږ تاسو نه هیر نو لهذا الله تبارك وتعالى فرمای وقال الذين كفروا او خلق كافرون دي رسولهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنكم خامخا موږ باسو تاسو من ارضنا خپل ځمکې او لتعودن یا تاسو خامخا راوګرځي په ملتنا زموږ په دین دا د کفارو یو باطل سوچو چې دې نعوذ بالله زموږ دین او دې نوې دین اختیار کړی حالانکه پیغمبران مخکې دې په دین کې نو پیغمبران مخکې په توحید باندې قائم فاوحى اليهم بس وحي وکړه موږ دوی ته وحي وکړه دوی ته ربهم رب دې لنهلكن الظالمين چې موږ ضرور هلاک کړو ظالمان ولنسكننكم الارض ومن ضرور اباد تاسو پزمکه کې من بعدهم پس دوینا ذالک دا هغه چا د پاره دی لمن خاف مقامي چې یریږي د ودرېدو زما په وړاندې وخاف وعید او یریږي زما د وعدینا نو دا د الله تبارک وتعالى وعده ده یو خد انبیاء کرام سره چې د انبیاء کرام حفاظت الله جل شانه د خپل ګناهونه فرمایلی او چې کله د کفارو وی چې موږ تاسو دې زمکه نه جلا وطن کو الله تبارک وتعالى الټه د کافرانو د زمکو نو وستو او د مسلمانان او پیغمبران په دې زمکو باندې حاکمان او حکمرانان وګرځو او بل اول مقصود د مکی خلقو ته د مکی خلقو تاسو د الله محبوب پیغمبر ته او صحابه کرامو ته دا وایي چې موږ تاسو دې نه لري کو الله رب کائنات فرمایي چې تاسو به دې نه لري کېږي او چې کوم د الله رب العالمین مخه ته د ودریدون یریدون کې خلق دي متقیان او پرهیزګاران خلق دي هغه به دې زمکه مالکان جوړي دا پس وشو دغه يهودو دغه نصارا او دغه مشرکین مکه سقطل شو او سجل وطن شو وتختدل مختلف علاقات او تختدل او سچري هغه الله تبارک وتعالى هدایت ورکړي مسلمانان شو نو په دا زمکه باندې الله رب العالمین هغه خلق ته خلافت او حکومت نصیب فرمایل چې کوم خلق فارس نه راغله او سلمان فارسی ابو ذر غفاری بلال حبشي یو علاقینا بل علاقینا درویشان فقیران مسکینان د نبی صلی الله علیه وسلم د صحبت هغه اثر چې الله تبارک وتعالى دې ټول عزتونه ورکړه څنګه چې په سورې نور کې الله رب العالمین دا وعده کړو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم چې ما تاسو سره وعده کړی د مؤمنانو په ځمکه باندې به تاسو خلافت ورکوم هغه خلافت د حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضى حضرت حسنین کریمین او حضرت امیر معاویه رضی الله عنهم دا په ذریعہ باندې دا وعده الله جل شانه پوره فرمایي نو دا هغه چا د پاره ده چې من خاف مقامي وخاف وعید زما مخه ته ودرېدونه یریږي او زما د وعدینه یریږي هغه خلق ته الله تبارک وتعالى په مقدس مکه باندې عزت مقام مرتبه ورکړي